بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا اما بعد. معزز کتونکو، یقینا د روجۍ هغه وړاندې ورځ وه او ما د عزم اراده کړې وه چې تاسو سره به د روجۍ هغه مسایل زه شریکوم. نو نن مسایل به ان شاء الله د روجۍ متعلق چې روجه په چا فرض ده، یعنی کم خلک به روجه نیسي او کم خلک به یې نه نیسي. نو مختصر شان کلیپ ته ښې واورئ، نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. اولنۍ مسله ده روجه په چا فرض ده په چا نه ده. نو روجه په مسلمان بالغ عاقل باندې فرض ده. اوس مسلمانو معلوم دی، عاقل هم پته لګي لیونی چې نه، او بالغ د بالغ کې خلک اکثر سوچ کوي ځنې الکان بالغي کور کې حل نه وي، یا د کرنګي د جنۍ پته څنګه لګي چې هغه بالغي. نو د جنۍ د بلوغت خپل علامات دي او د الکانو هغه خپل علامات دي، خو به هر حال که چرته دی علاماتو بیا هم پته نه لګي، نو بیا زموږ فقهاو جدید فتاوی لیکلي دي د بینوریا ټاون چې کومه فتوا ده، نو تقریبا چې 15 کاله شي کاغه جنۍ وي که الکې، خو چې 15 کاله عمر شو پس په دوی باندې هغه روجه نیول بیا فرض دي. دا خو یو ډیره هغه بل مسله و انتهایی ضروری. اوس دا کم الکان نابالغ الکان چې کوم روجي نیسي، نو آیا د دې څه حیثیت دی؟ نو یقینا نابالغ الکان که روجي نیسي دام د ثواب کار دی، او د الکانو ته دا ثواب دا به د مور پلار په عملنامه کې لیکل شي. نو دی وجنه چې نابالغ الکان که روجي نیسي نو هم هغه صحیح دي. خو به هر حال بیا هم کچرته تکلیف ورته او کمزوري وي، نو بیا په کار دی چې ونه نیسي، خو که ونیسي نو مور پلار ته به هغه ثواب ملاویږي. دا چې روجه په چا فرض ده په چا نه ده، نو دغه رنګ صحتمند کوي په هغه روجه ده، چې مسافر نه وي نو په هغه باندې روجه ده. اوس که یو سړی بیمار دی او داسې بیمار دی چې هغه ته ډاکټر ویلی دی چې ته روجه مه نیسه، که ته روجه ونیسي ستا بیماری زیاتیږي یا ستا دوايانې دي په هغې کې قضایي راځي ستا خرابېږي، نور هم تا ته نقصان ملاویږي، نو هغه هم روجه چې نه نیسي نو اجازت ورته شته دی، بیا به قضا راوړي. دویم یو سړی په سفر باندې ځي نو مسافر روجه نیولی شي او که نه، نو دې باره کې هم فتاوی لیکلي دي چې روجه د هغه دپاره اجازت شته، چې شرعي سفر کې کوم وي په هغې ځي نو خیر رخصت ولا شته، خو که چېرته وینیسي نو فهو خیر له، نو دا د هغه دپاره ډېره بهتره ده، ځکه چې روجه نیولی شي اوس داسې طاقت وي نو بیا مسافر هم روجه نیولی شي. نو دا چې روجه کم خلک نه نیسي نو په هغې کې یو مسافر اجازت ورته شته. بله مسله هغه د حمل ده. کومه زنانه چې حاملې او په خېټه بچي او هغه د روجې نیولو نه د هغې حمل ته نقصان ورسي، یا د ښځه چې کوم د روجه ونیسي نو هلته دوايانې څه خوري نو بیا خرابېږي، د بچي د ضایع کېدلو خطره وي، نو حامله ښځه هم که روجه نه نیسي هغې ته هم رخصت شته دی.